السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ګرانو قدردانو مینوالو، نن تاسو ته زه یو داسې وظیفه در کوم چې ان شاء الله ډېر خیر وظیفه ده. دا د قرض د اداګۍ چې چا باندې قرض وي نو د غني کېدو دپاره، د مال زیاتېدو دپاره او په رزق کې چې الله جل جلاله زموږ ستاسو برکت واچوي، په رزق کې د برکت دپاره دا وظیفه ده. مولانا محمد یونس پالنپوري صاحب په خپل یو بیان کې فرمایلی دا وظیفه زه وایي تاسو ته هدیه کوم. په خپل کتاب بکر موتی کې هم په جلد نمبر 3 کې تفصیلا دا واقعه لیکلې ده. حضرت فرمایي چې دا چېرته په حدیث کې خو نشته، په حدیث کې خو نشته، خو سلف و صالحینو په دې باندې تجربه کړې ده. د زیارت د شپې یعنی د جمعرات د شپې نه چې شروع شي او د جمعرات یعنی د زیارت د ماښام د نور پرېوتو پورې دا وظیفه کولی شي. نن سبا خلک د رزق د روزۍ په باره کې ډېر زیات پریشان دي، حالات د خلکو ډېر زیات ډسټرب دي. نو دا وظیفه د نارینه او زنانه دواړه پکار ده چې وکړي، او دا وظیفه د نارینه او زنانه دواړو دپاره د خزانې نه کمه نه ده، داسې خزانې نه کمه نه ده. نو وکشئ ورته اول او آخر 11 پیرې درود ابراهیم، درود ابراهیمي چې کوم درود شریف هم په مانځه کې وایو، او بیا 11 پیرې یعنی 1111 پیرې یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو دا وظیفه دی وکړي. نو الله جل جلاله به د رزق دروازې کولوږي او ظاهري باطني تمنا به هم الله جل جلاله عطا کړي. یاد ساتئ د زیارت شپه او د زیارت د ورځې د ماښام نور پرېوتو سره د دې وظیفې تعلق دی. الله دې موږ تاسو ته عمل را نصیب کړي.